نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزتمندو ستاسو مخکې ما دا آیات لوستو چې الله فرمایي تاسو تپوس وکړئ د عالمانو نه که چېرې تاسو نه پوهېږئ عالمان چې دي العلماء ورثة الانبیاء عالمان دا د پیغمبرانو وارثان دي او دغه شان د علماو دا کار دی چې د دې فتنې او فساد په دور کې د خلکو مخکې حق مسله بیان دي او کوم حقانیت دی د قرآن او د حدیث په رڼا کې د خلکو رهنمایي وکړي د دې وجې نه ډېرې فتنې راښکاره شوي دي بعضې خلک دا وایي چې یاره بس مونږ دپاره الله او د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کافي دي او مونږ چې دی نو صحابو په شان کې بد رد وایي بعضې چې دی نو ائمې مجتهدین امامانو ته چې دی نو بد رد وایي د دې وجې نه زما عزتمندو د داسې خلکو نه احتراز پکار دی او دغه شان قرآن کې زموږ الله رهنمایي کوي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو پوښتنه وکړئ د عالمانو نه که نه پوهېږئ یو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د هغې په تابعدارۍ کې صحابه کرام رضي الله عنهم یو لویه مجموعه تیاره شوه هغې قربانۍ وکړې او دغه شان د هغې نه وروسته تابعین هغې کې الله داسې ائمه الله پیدا کړل چې هغې مونږ او تاسو ته د قرآن د حدیث دا رڼا دا راورسوله دې وجې نه زما عزتمندو چې مونږ د خپل عقایدو نه خبر شو چې مونږ چې دی زموږ عقیده چې الله سره به شرک نه کوو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت تعلیماتو به عمل کوو او دغه شان کم ائمه مجتهدین چې هغې پسې زمونږ او ستاسو زړونه چې داسې د خولې نه خبره ونوځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوم اخلو چې ښه په ادب سره اخلو که د امام شافعي رحمت الله علیه نوم اخلو مالک رحمت الله علیه احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې دوی د دین اسلام دپاره څومره قربانۍ ورکړي دي څومره ائمه چې دي نو دوی ټولو د دې دین اسلام دپاره تکلیفونه برداشت کړي دي دومره تکلیفونه وختن په وطن تاسو د عالمانو نه اورئ چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جنازه دا د جیل نه وځي دا په څه وجه باندې چې د وخت بادشاه ته چې دی نو د هغه د خبرې نه انکار کوو د دې وجې نه زما عزتمندو مونږ او تاسو چې دی نو خپل لمونځ کوو او دغه شان څه عمل کوو ما به د دې عالمانو چې راته د پیغمبر علیه السلام څنګه طریقې ښولې دي په هغه طریقه باندې به چې دی نو خپل لمونځ کوو ځکه مونږ او تاسو ته الله قرآن کې وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو د عالمانو نه پوښتنه وکړئ که چېرې تاسو نه پوهېږئ زموږ به هر وخت په هر قدم کې د عالمانو خبره منو چې خپل عالم راته څه ووایي دا نن چې دی نو مسلمان ولې خفه دی او ولې په مختلفو فتنو کې مونږ او تاسو ګورو کور کې چې دی پلار د زوی نه خفه دی زوی د پلار نه لور د مور نه مور د لور نه د هغې وجه څه چې په خپلو خواهشاتو باندې په خپل طبیعت باندې چې دی ژوند تېرو عمرې له یو مشره زنانه تلې وه او هغې بیا مونږ ته خبر راغی چې هغې به چې دی نو هلته کې یو خو جرابې دي په جرابو باندې مسه نه کېږي ځکه چې دا چې دی نو دا صحیح نه دي او کوم حدیث کې چې لب ته جرګې راغلي تاسو دا موضوع د څرمنې موضوع دې نه مراد دي چې دا اوبه نه راخلي مزل پکې کېږي د دې وجې نه هغه زنانه چې کوم حج او عمرې یې کړي دي د هغې نه چې بیا تپوس وشو یو خو جرابه ده یو دې جرابو ته یو کڅوړه غوندې دي اچوي چې هغې ته جرموقین وایي په عربو کې دغه دا څرمن غوندې ده د جرابو په شکل کې د وړۍ څه د هغې خپې ته اچولو چې دا خپه مې فرش نه خرابوي او هغې په هغه حالت کې په هغې مسې کړي دي نو ووایي چې د هغې
مونځ ونه شو داسې ونه شو نو حج احکام به د کمې نه شي د دې وجې نه زما عزتمند د عالمانو هر وخت کې چې مونږ د دې نه د مسایلو تپوس کوو کوم حکمونه فرض دي نو د هغې باندې ځان پوهول دا فرض دي چې د عالمانو پسې مونږ روان دي او په هر قدم کې که واده وي که غم وي چې د خپلو عالمانو نه تپوس کوو الله دې ما او تاسو د کوي د عمل ټولو توفیق راکړي